امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله د مرګ وخت رانږدې شو نو بیت الله شریف ته لاړ او کوټه مبارکه کې دننه ودرېد 2 رکعاتو نیت یې وتړه په یو رکعت کې یو پیره قرآن مجید ووی په بل رکعت کې بله پیره قرآن مجید ووی کله چې ختم شو دعا کوي هغه هستی چې 12.5 لکه مسایل د قرآن او د حدیث نه رایستې دي تخریج یې کړی دی د هغه لوی امام چې کله دعا کوي د الله نه سوال کوي چې یا الله پاکه یا الله پاکه ستا ډېر ګناهګار بنده یم عاجزۍ د سوچ کو محترمو وی یا الله ستا ډېر ګناهګار بنده یم دغه سپینه ږیره په لاس کې ونیوله چې یا الله پاکه دا یو څو ډکې سپین دی یا الله د دې خاطر مې وکې یا الله نور مې هېڅ عمل نشته د دغې سپینې ږیرې خاطر مې وکې یا الله نور زه ټول ګناهګار یم څومره لوی هستي د محترمو کله چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د وفات وخت رانږدې شو اوس محترمو حافظ الحدیث دی د نبی علیه صلات وسلام نه احادیث زده کړي دي د نبی علیه صلات وسلام شاګرد دی هغه چې کله د وفات وخت رانږدې شو نو صحابه کرام ورته وی اوس خو د صحابه کرامو به ډېر عجیبه مرګ و چې زه مړ به شو جانان سره به هلته ملو شو انشاءالله جانان له روان و هېڅ غم نشته لیکن ابو هریره رضی الله تعالی عنه جاړي بې سره دی صحابه کرام ولې رالل چې لږه موده پس خپل جانان سره ملاقات کېږي جاړې ولې وی جاړم په دې چې سفر ډېر زیات اوږد دی او سامان را سره لږ دی